محترمو مسلمانانو رونو او خویندو نن چې کومه زموږ وظیفه ده هغه د صلات کن فیکون وظیفه ده. صلات کن فیکون ځکه ویل کېږي چې څنګه تا دا وظیفه وکړله فوراً به الله پاک ستا کار کوي. صرف 2 رکعته نفل دي او ورسره دا وړه غوندې وظیفه ده. انشاءالله العزیز که تاسو یې د بیمارو نه د نجات دپاره کوئ الله پاک به تاسو ته نجات درکړي. که تاسو د ناممکن حاجات دپاره کوئ بلکل الله پاک به ستاسو حاجات پوره کړي. که تاسو د رشتې دپاره کوئ که تاسو د محبت دپاره کوئ انشاءالله العزیز بهترین ځای کې به الله پاک ستاسو رشته وکړي او کوم چې پایدار محبت د محترمو دا به الله پاک ستاسو په نصیب کې کړي. که تاسو دا وظیفه کول غواړئ د نوکرۍ دپاره یا تاسو دا وظیفه کول غواړئ د کاروبار دپاره کول غواړئ د رزق دپاره د مال و دولت دپاره انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو تمام مسلې دا محترم ختم کې تمام حاجات به الله پاک ستاسو پوره کړي. ډېره زیاته قیمتي وظیفه ده په ژوند کې یو پیره هممهه وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق څوک نشته او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او رسول دی. نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده ډېره زیاته عظیم شانه او ډېره زیاته بهترینه وظیفه ده محترمو. داسې وظیفه ده چې تاسو به حیران شئ ورته. دومره ناشنا دومره زر اثر کوونکې دومره قیمتي وظیفه دا محترمو ما چرته هم نه ده کتلې. دومره زر اثرناکه وظیفه په ژوند کې محترمو دا وظیفه یو ځل هممهه وکړئ دغه نفل وکړئ انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو تمام مسایل دا به ختم کړي. څومره تاسو ته مسلې دي پریشانۍ دي دغه رنګې ټینشن دی دغه رنګې نوکري نه میلاوېدل دي دغه رنګې بې سکونه زندګي ده انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو ژوند کې سکون راولي. الله پاک به تاسو له بهترین ځای کې بهترینه نوکري درکړي. که چېرته ستا بیل کور په کار نو الله پاک به د دې وظیفې په برکت باندې تاله بیل کور محترمو دا به درکړي. داسې حاجات دي ستا چې هغه بلکل ناممکن دي ته کوشش کوې چې پوره کړي خو نه پوره کېږي. انشاءالله العزیز رمضان المبارک په دې میاشت کې دا بهترین او اعلی وظیفه وکړئ الله پاک به ستاسو تمام مسایل دا محترمو ختم کړي. وظیفه څنګه ده د هغې ترتیب او د هغې طریقه کار څه تاسو ته وایم. یاد ساتئ محترمو کله تاسو د دې وظیفې کولو اراده وکئ نو ښه په صحیح طریقې سره به چارندام وکئ. تاسو چارندام وکړو دا وظیفه د مازدیګر نه مخکې هم کولی شئ د ماسپښین نه مخکې یا وروسته هم کولی شئ. دغرنګې د اشراقو نه پس هم کولی شئ د ماښام نه پسه ماسخوتن د تراویح د وترو نه پسه دا محترمو دا تاسو کولی شئ. ډېره زیاته اعلی وظیفه ده په دې ترتیب باندې به وکئ. تاسو کله چارندام وکړو نو د هغې نه بعد به تاسو 2 رکعته صلات حاجت نفل د هغې نیت به دا وتړئ. نیت کوم د زړه د اخلاصه 2 رکعته صلات حاجت مونځ ادا کوم په لیازر وخت په رضا د خدای خاص خدای تعالی را محمد کعبې شریف په لور کو الله اکبر. تاسو نیت وتړو بیا به د هغې نه بعد تاسو ثنا ووایئ سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دونه مې ویلي بیا به د هغې نه بعد تاسو سورة الفاتحه مکمل ووایئ الحمد نه تر ولا الضالین امین پورې. بیا به تاسو د هغې نه بعد 10 پیرې تاسو به سورة الکافرون ووایئ قل یا ایها الکافرون. خو یاد ساتئ محترمو چې په هره پیره کې به تاسو بسم الله الرحمن الرحیم وایئ. ترتیب به داسې وي ولا الضالین آمین بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. دا یو پیرا سورة الکافرون شو.
په دویم ځل کو شروع کې نو بیا به بسم الله وي او بیا به شروع واچي. په دریم ځل کې وي بسم الله الرحمن الرحیم به وي او د هغې نه بعد به بیا سورة الکافرون وي. نو مطلب دا چې لس پیرې برابر کې او په هره پیره کې به بسم الله الرحمن الرحیم دا به لازمن وي. یو رکعت ستا برابر شو ته به دویم رکعت ته پاسې اعوذ بالله او بسم الله به ووایې یا صرف بسم الله دې ویله بیا هم ټیک ده. بسم الله دې ویله سورة الفاتحه د الحمد نه به شروع کړي ولا الضالین پورې او دې ویلې بیا به د هغې نه بعد 11 پیرې سورة الاخلاص وي قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دا به څو پیرې وي 11 پیرې. دا چې کله 11 پیرې برابر شي نو تا هو نیت تړلی و د 2 رکعاتو نفلو 2 رکعاته برابر کې سلام د کله وګرځو د سلام نه بعد به بیا سر وکېدې په سجده باندې سجده به ولګې او دا کلمات چې کوم تا ته په سکرین باندې ښکاري دا به هر یو لفظ دا به 10 پیرې وي. 1 نمبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر دا به څونه پیرې وي 10 پیرې. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بیا ورپسې لا حول ولا قوة إلا بالله دا به 10 پیرې وي. ولا حول ولا قوة إلا بالله دا به وي. بیا به د هغې نه بعد درود شریف 10 پیرې وي. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى اللهم صل على محمد كما تحب وترضى 10 پیرې وي. بیا ورپسې 10 پیرې اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دا به وي. بیا د هغې نه بعد 10 پیرې یا ارحم الراحمین وي. بیا ورپسې 10 پیرې یا ذا الجلال والإکرام دا به وي. دا چې کله برابر شو د هغې نه بعد بیا تندې د ځمکې نه راوچت کړي خو په ذهن کې به دا وي چې پروردګاره ما چې کومه وظیفه وکړه کن په یکون وظیفه وه او یو قسم نه ډېره زیاته ګرانه او ډېره زیاته عظیم شانه وظیفه وه. ای پروردګار هغه پورې سر اوچتوم نو چې څه پورې تا زما حاجت نه پوره کړی تا زما مشکل نه حل کړی. نو انشاءالله العزیز په دې ترتیب باندې تاسو دا وظیفه وکئ او دعا وکئ په زارۍ باندې په مینت باندې په جړا باندې انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو تمام مسائل لا ختم کړي. کو چاته یادېږي نو پینو کاغذ راوالي دا دې ولیکي نو کو چا ولیکه دا نو ځان ترې به کیدي او کله سجده لګئ نو ته دې ګوري چې ادا کېږي پکې نه یا دغه رنګې سکرین شاټ دې وباسي د دې نه او چې کله سجده لګئ نو کوشش به دا کوئ چې دا ته ایر دا نشي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله.